बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ सही हदीस था। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा ته फरमाई वही تاسو به دیغو خلکو چې له تاسو نه مخکې تیر سلی دي داسې بیا اتباع او پیروي کوو د دو نقش قدم باندې بجو چې دو چرنګا قدم شای تاسو به پیغې طریقې قدم ژدو چې چرنګا دو په یو لاس چې بل لاس چې فاصله کړي تاسو به په یو لاس بل لاس غوړه فاصله ساتو تر دې پورې چې د غټ کر بوډای چې کوم غار باندې ګډیږي نو کچېری دو په غار باندې ګرځله د غټ کر بوډي په غار باندې تاسو به هو به هغه سه دو اتباع او پیروي کوو نقل به کوو او په غار باندې بغډیرو محدثینو لیکلي دي چې دا یک کربوړي غار سره تشبیه ولې ور کړی دا د لوګوال د صحراوال چې کوم غټ کر بوډای ایغه توای اردو چې دې پر لفظ استعمالي ګوه نو محدثین فرمای چې دا غار چې کومه دی دا ډیر ذلت آمیز تنگ او کوږ وږي نو کته ته ای مسلمان ډیر تکلیف رسیږي ډیر ضرر رسیږي بیا به ته د غیرو اتباع کوي نو صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله موږ نه مخکې چې کوم خلک تیرسلی دی هغه چوک دي به نبی اسلام ورته فرمایل چې هغه يهود او نصارا دي دو بغیر بل چوک کېدلی شي نو الله دې معافیو کې نن مسلمان دې پروا نه ساتي چې دغشي چې ما عزت تا کما ذلت تا یې ما شان د ما اسلام سره دا کار ګډیږي کنه می ګډیږي خو چې کوم کار غیر وکړای مجوس وکړای يهود وکړای نصارا وکړای هو به زه هغه کار کوم دې پروا نه ساتم چې په دې واجبان دي مانه الله یا دې الله رسول ناراضه کیږي لکه نن ته ګوره کنه چې غیر هپی برت ایر مناو کوي دا کال په خوشحالي چې مناو کوي چې نوای کال شوري سه نو غیر خو چې کوي دو خو چې کوم دي آزاد دي دو باندې خو چې پابندي نسته دا نه دو ته قران پاک احکام متوجي کیږي نه دو ته احادیث متوجي کیږي دو خو آزاد دي کلمه نه دا ویلې دو خو که شراب شي که بدکاریګانې کوي که غلا کوي که ډاکې کوي چې قسم اعمال کوي دو خو کولای شي خو مسلمان ته خود سره ما برابرې رکنه تخپل جانو پیژنه ته خو دې پر پیدا سلای چې په ټولي دنیا باندې بتا حکمرانی نن ته غلامی زندگی تیروي خو لیکن عزتمنو په دې بیا سوچ پکار دا چې مسلمان ولې دا غیر والا يهود او نصارا او مجوس وال طرز انداز او دیغه نکالی شروع کړي دا او وجه دا چې چونکه بر صغیر پاک وهین باندې ډیرو مندو پورې تر صدیو پورې غیرو انګريزو حکومت کړای دا نو دا طریقه دا چې کوم خلک په غلامی چې زندگی تیر کی تر ډیرې مونږه پورې دود هغه سه د خپل مالکانو د آکاګانو چې د چا غلامان پاتسلی دیغه نکالی کوي نن تاسو موږ د انګريز نکالی کوو انګريز چې څنګه کپڑے غوندي زبا غشای کپڑے غوند چې څنګه پولاړې خوراک کوي زبا پولاړې خوراک کوم دایبا هپی برت ایر مناو کوي نو کال شوریسه اوس پدای خوشی پکې زبا غسه خوشی په مناو کوم مسلمان ته خود خپل اعمالو باندې سوچ وکا چې داتا نه یو کال مخ چې تیر سه په دغه چې چوره غنټې وي چوره روجي وي چوره هفته وي چوره میاشتې وي چوره شپې وي 360 دین وي 375 وجه لشکې د خپل جان اډیټ وکا د خپل جان محاسبه وکا چې تا چوره غنټې چوره روجي چوره میاشتې چوره کالونه د الله پاک احکامات او پیغمبر طریقې باندې تیرې کړې دي او چوره د الله حکم او د پیغمبر طریقې نه الټه تیرې کړې دي چوره تا الله ناراضه کړای دا چوره تا خوشحال کړای دا په دغه کال چې تا چوره منجونه کړې دي او چوره د قضا کړې دي چوره د پجامې سره کړې دي چوره د بیجامې کړې دي چوره تا تلاوتونه کړې دي په دغه کال چې تا د رمضان روزې لرلې دي چوره تا په خړلې دي چوره تا الله پاک ناراضه کړای دا چوره تا بهوده مینسان کړی دي چوره تا غیبتونه کړی دي چوره تا بل مسلمان انسان ته دوکا ور کړی دا چوره تا بل مسلمان ته تکلیف ور کړی دا کوم کارونه تا شکړی دي کوم بد دي کړی دي دی غلش کی محاسبه وکا نه دا چې تیغه غوندې هپی برث یې مناو کوي مسلمان تا شان سره دا شای نه غړيږي ته خپل گریوان ته ګوري په خپل جان باندې بس سوچ کوي چې ما نه چوره غوان خوشحال سلای دا چوره مارن جوړای دا چور زما شری پر خیر ګرځیدلای چور زما شری پر شر ګرځیدلای په دغه باندې سوچ پکار دا او بل دین سبق واخلا آینده سلش کی خپل جان سره احتیاط کوا دھیان کوا چې یا الله ته خو ما ډیر ناراضه کړای ما خو د تا پیغمبر طریقې ډېرې ماتې کړې دي ما خو د تا مخلوق ته ډیر تکلیف ور کړای دا په مخ باندې بیا الله زدا سه کارونه نه کوم ما په دې باندې توبه ده لنوي سر نه مزه نیک اعمال شروع کوم نو عزت مون نو کال چې کوم دي هغه په نیکو اعمالو چې تیر کا الله پاک شکر پادا کوي چې یا الله ماته د یو کال په مخ باندې نور زندگی راکړه چې کومه کمی به شیر نسله و ان شاء الله هغه کمی به شي با زه په د آینده سال چې د گذشته سال ولا پورا کوم نه دا چې ته په خرمستانو او په شراب او کباب او د غیرو په اتباع چې تیر کې
په دې سوچ وکړه چې د ما اکابر د ما صحابه نبی اسلام نه دا عمل ثابت ته کوم کار چې نبی اسلام صحابهونه نه ثابت لږه نه دي سړی لري پریږي دغه ذلت او د رسوایی بغیره تا ته بل څه شای نسی درکولای بل افسوس په دې باندې چې دا خبر ما مخکې وکړه چې غیر ممالک چې چور دي اخو کوي چې دې کوي د تا حرمین شریفاینه سعودي ابو ظبي دوبۍ پیغه چې کومې خرمستانې لګیا دي لباره بارنه چې کوم ټیکټ په مخکې په 1 لک خرچېده هغه ټیکټ اوس په 2.5-3 لک باندې خرچېږي او خلک دالته عیاشي فخاشي شراب او کباب تراجي اسلامي ممالکو چې دالته منډي لګيږي دالته شاپینګ پچې کوي ولې دا کوم دولت کوم مال ته چې په عیاشي فخاشي او په نیو ایئر باندې خرچ کوي دا په خوار غریب یتیم مسکین باندې خرچ کنه نو ډېر افسوس مقام دا چې مسلمان نن په کوم طرف باندې روان ده نن د غیرو پیروي کوي هغه غیر چې تا فلسطین چوکري اتاول چې کومه دي غزا یې تباه او برباد کړه مسلمان یې تباه او برباد کړل ته نن دې هغه پیروي کوي بیا پښتنه شرم وکړه حیا وکړه اتا په پښتنو چې حال لګیا ده اتا پولیسو ول مړیږي تا قبایل چترای کېږي پتا باندې بمباریګانې کېږي تا چې خودکش کېږي پتا باندې ډرون کېږي ته پچیش باندې مستی کوي پچیش باندې چې کومه دي دا خوشحالي تا ته درځي لږ خپل جان ته وګوره خپل حیثیت ته وګوره په اخر چې الله نه دعا کوو چې یا الله په دا 13 کال چې موږ نه چوره ګناهونه سلی دي چوره مت ناراضه کړای چوره مو ته محبوب ناراضه کړای دا پیغه باندې یا الله موږ توبه ده آینده د پاره بدا سينو کو یا الله دا موږ تاسو سره وعده ده مصممه اراده کو چې الله دې تا احکامات او د پیغمبر په طریقو باندې خپل ژوندۍ تیرو او په تیرو ګناهو باندې لږ سره توبه باسو یا الله ته موږ